راځي له ګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړاندې سکم شپږ سوه کاله د نبوت رڼا ډیم شوې ده. عیسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغلی دعوت او تبلیغ کړی بیا د هغه رفع السما شوې ده بیا د کفر تیاری شروع شوې دي بیا قتل و غارتونه شروع شوې دي بیا خلکو د عیسی علیه الصلاة والسلام راغلی کتاب پاڼې پاڼې کړی ځان له پکې تحریفات کړي او دنیا د کفر تیارو راګیره کړې ده او څنګه د کفر تیاری دي نو راځئ وګورئ روغ روغ فصلونه به روغ روغ فصلونه دې ته به تلې ورته کو او دا به د اور اثر وګرځي روغې روغې ونې به اووالې میوهدارې ونې او دا به اوسوي د جهالت به انتها حلال زناور د دې نه به خپه کټ کړه ولې به ته کټ کو په ژوندوني او دا به ځان له تکې کاو او الته بس واغوې سخې اوخ بیزا ګړه دا به روغه ولاړه وه او رپېده به وینه به دې وبیده او هغه به الته مرداره شوه ده به دې یو ولې یو پتون کټ کو او هغه به استعمال کو زناورو سره به دا ثبوت روغ روغ زناور به ژوندي ځان ته وتړل او په غشو باندې به ویشتل او هغه به الته تلپاوېدو زناورو سره دا ثبوت د خپلو ټبرو سره څه سلوک کله چې به زنانه ماهواره بیماری سره بیماره شوه یا سلویختې سره بیماره شوه یا به خاون وفات شو یوې غوجلې ته به یې بوتله د زناورو نه بدتر سلوک به ورسره کو زناورو ته کله په اخور کې خلک ګیا ورواچي داسې ورته ګډه وډه کي دې ته به د زناورو نه بدتر سلوک سره سلوک کو ډوډۍ به ورته د دې ځای نه وویشته په دغه غوجل کې به دا روغ کال ایساره وه د دې جامې به خولې شوي د دې بدن به د ګندګۍ نه ډک او یا به ورته په لخته باندې ډوډۍ کېښوده او دا به ورته ارتا وکړه او په معاشره کې ښځه دا د ترقۍ په لار کې رکاوټ وه بس که خوښه وه خوښه او که خوښه نه وه نه به یې طلاقوله نه به یې ښځه کوله د ظلم زیاتۍ انتها به یې ورسره کوله راځئ وګورئ چې د زامنو سره څنګه سلوک د خلکو کوم نابالغه بچی چې د به توره نشو چلولی دی په میراث کې د میراث اغوستو حقدار نه د لوڼو حالت خو تاسو ته معلوم دی ژوندی لوڼې به یې ښخولې یو صحابي د دواړو جهانو سردار مبارک ته خپله واقعه بیانې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به الله معاف کی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل اسلام ټول ګناهونه معاف کوي د یا رسول الله زه ډېر ګناهګار یم پیغمبر اسلام و اسلام معاف کوي د یا رسول الله زه ډېر زیات ګناهګار یم د دواړو جهانو سردار مبارک تپوس څه ګناه دی یا رسول الله سفر باندې تلو سفر نه چې واپس رالم په کور کې مې یو ماشومه ده ډېره حسینه او جمیله ده ما مې د ټبر نه تپوس وکړو چې دا څوک ده دا ماشومه وی دا زمونږ د ګاونډیانو بچی ده ته نه وینې دا به زمونږ کره راتله ما بوله د هغې وخت مناسب دا مونږ چې دالسې پاپړو سیزونه ورکو چڼې مڼې دا به مې ورکول دا زمونږ کره عادت شوې ده نو خپل کور کې ډېره نه یې دلته ډېره یې عرب ډېر قیافه شناسو هغه چې ورته لاندې باندې وکتل د خپلو سترګو شونډو آثار یې پکې مخصوص کړل خپل ټبر له تسلي ورکړه چې دا زما بچی د خو ته ماته وایي نه
او کله به ښکلوله او کله به ځان ته نږدې کوله د ښځې چې یقین خاص شو چې دی ورته څه نه وي نو ورته وی دا مونږ له الله بچی را کړې وه خو ما وی چې ته به یې وجنې نو ځکه مې دا تا ته نه وي هغه وی دا څوک وجني دی د خپله واقعه د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي چې ما کودال او بیلچې صحرا ته وړل او بیا مې دغه ماشوم خپل ټبر ته وی چې دا تیار کا ماماګانو کرے بوزم نو چې کله هغه تیار کړه سترګې ورته تورې کړې شونډې ورته سرې کړې جامې ورته ډول واچولې د هغه زمانې سکارپو د هغه زمانې پرس یې وله ورکو او دا زما سره په خوشحالۍ روانه شوه د جون جولای میاشت د ګرمۍ میاشت ده او صحرا ته ما دا بوتله دا ما ته په وړه خوله باندې وایي پاپا زمونږ د ماماګانو کور به کله راځي زه خو ډېره ستړی شوم نو زه ورله کله سفیړه ورکمه کله په ځان پسې راکاږمه دا ما ته په وړه خوله باندې وایي تا خو زما مور ته وی چې دا به زه واپس راولم زر ته خو ما وخی وی یا رسول الله دا مې صحرا ته بوتله هلته مې کنده کنستل شروع کړل او د کندې نه چې خاوره راړمه نو دا ماشومه په وړو چاچو باندې هغه خاوره ځان ته دې خوا کوي او چې کله زما بدن خوله شي نو دا خپله لوپټه راوالي او زما خولې پې وچکي او ما ته وایي پاپا بس که نور کار مه کوه څه به بیا وکړې ما په داسې حالت کې دا کونغړه تیاره کړه او په دې چې مې عمله کړه او دا مې دې کونغړې ته وغورځوله نو دې په وړه سلګو ژبه کې ما ته ووي پاپا تا خو زما د مور سره واده نه وکړ چې دا زه راولم ما په داسې حالت کې به دې باندې خاورې اړول شروع کړل چې د دې د خپې کلکې شوې نو دا ما ته وایي چې پاپا زما خو د خپې کار نه کوي زه به څنګه راوځم د دې نه ګوره چې ته ما وژنې یا رسول الله ما چې دا خاوره د دې سینې ته راواچوله او د دې دا ساون خط او د دې دا سلګۍ شروع شوي ما منډې کړې ما یو غټه ډبره ګټه راواغسته او د دې په کپړۍ باندې مې ګزار وکړو د دې سلګۍ وي او ما په دې باندې خاورې واړولې یا رسول الله ما به الله ماف کړي د لور سره دا معامله د مور سره څه معامله وه مایره مور به په میراث کې پاتې شوه دا به په میراث کې حساب وه زوی به یې منډې کړي څادر به یې واچوي دا زما ده خوښه یې ده کو د وینځي په ځای یې ساتي او که نه خپل نکاح پې کوي د مور سره بدعملي کوي د مور سره دا معامله د غلامانو نوکرانو سره څه معامله وه څنګه چې زناور خلک ټکوي دقسې به یې غلام وټکو او بیا به یې استعمال کو کو کور ته ځي کو بار ځي دا به تصورو چې دی اوس زنا نشي کولی د سره به دا معامله وه د غلام ټوله سرمایه دا د دې مالک و کو د غلام خوښه وه که نو غلام چې به کومه ډوډۍ تیاروله په هغې ډوډۍ خوراک کې د غلام هیڅ حصه نه وه د ګاونډیانو سره څه سلوک د ظلم انتها وه گاونډ ماونډ پکې نه و د خاندان فیملی سره څه سلوک و د وکاس میله ده یو سړي خپې وغورځولې دا چې څوک چې زما د خپې راغونډې کړي یو سړی راغی او توره ورسره ده او هغه ځای باندې پې ګزار وکړو تاریخ لیکلی دي چې 50 کاله په دې یو خپو کټ کولو سره قتل و قتال شو په سونو خلک به ګډ شو ستا اوښ زما د اوښ نه مخکې ولې اوبه وڅکلې په دې باندې 100 کاله وینې توی شوي د ظلم هر طرف ته انتها وه روغې روغې قافلې به لوټلې د خلکو ناموسونه یې تار تار کړي او دین ښوونه د هر چا خپل دین و هر چا د خپل دین دپاره د خپل معبود په شکل کې ځان له بت په بیت الله کې ایښی و د 365 ورځو ځان بوتونه په مروه ځان له بوت په صفا ځان له بوت بیت الله شریف ته دروازې مبارکې ته ځان له بوت په ختم شریف کې ځان له بوت بس د ظلم
اگرینګي وا هر طرف ته تیاری وي هر طرف ته ظلم انتها وا او تاریخ لیکلی دي چې د دواړو جهانو سردار مبارک انتخاب الله په سرزمین عرب کې په داسې حالاتو کې وکړو چې دا د یوې لارې خلکو یا به وی نو یا به وی یس یا به وی او یا به وی نا د دوی خبرې چانس پکې نو کوي دشمن مې نو دشمن وو کوي دوست مې نو بیا دوست وو درې خبر په منځ کې نه و ځکه الله جل جلاله د پیغمبر اسلام انتخاب د داسې پښتنو د داسې غیرتمندو علاقې په منځ کې وو چې کو د پیغمبر ملګری چې بیا په سچایي ملګری او کوم مخالفت چې ډمډول نه چې بیا مخالفت هم صحیح او په داسې حالاتو کې وکړو چې د خوراک سنو دالته معیشت د زیرو درجې نه لاندې غورځېدلې نه کاش کارونده کېده نه دغه تجارتي منډایې وه بس چرته د بار نه بسو قافله راله څه ستوان او کجوري څه خوراک به راوړو هغې باندې به د دوی ګزاره وه ورنه قافلې به یې لوټلي او دا د دوی ګزران او درېیمه حالت بس د ګرمۍ موسم و جمع پکې هم په ګرمۍ کې و سخت د حالاتو سره مخامخ جفاکش خلکو ځکه علما ذکر کوي چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب په داسې زمانه کې وکړو په داسې حالاتو کې وکړو چې خلک سختو د خوراک هېڅوک نه و فقر و فاقې وي او د ګرمۍ د جفاکشۍ انتها وه په داسې حالاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت الله جل جلاله